بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې سبق نمبر 200 شو او الدرس الحادي والخمسون درس نمبر یو پنځوستم دی. په نن درس کې ان شاء الله نن موږ الفعل الماضي التلمیذات د فعل ماضي او د زیاتو شاګردانو جینکو باره کې بحث کوو. دې درس کې زموږ لږ غونته کې د سبق حصه پاتې ده او نور به انشاءالله موږ د تمرین کې تقریبا 3 دي که 4 سوالونه یې راکړي دي. اولنی سوال به موږ د تمرین حل کوو. نو دلته کې په دې بره چې کوم د سبق حصه پاتې ده په دې کې نن د جمع مؤنث غایب د جمع مؤنث غایب صیغې مشق دی. د جمع مؤنث غایب صیغې دې نه مخکې مونږه د جمع مؤنث حاضر صیغې د فعل ماضي جمع مؤنث حاضر صیغې چې کوم کې اخره کې تن راتلو تن نو هغه تن د جمع مؤنث حاضر صیغه ده د فعل ماضي نو د هغې مشق هم کړو او ورسره هم د جمع متکلم صیغې مشق کړو. په دې نن درس کې به موږ د جمع مؤنث غایب صیغو مشق کوو. نو ثم تسأل المعلمة ثم معنا ده بیا تسأل معنا ده تپوس کوي المعلمة استاذه تپوس کوي طالبة د یوې طالب علم نه د یوې طالب نه استاذه تپوس کوي. ثم تسأل المعلمة طالبة نو استاذه بیا استاذه د طالب نه تپوس کوي ماذا فعلت الطالبات ماذا معنا ده څه وکړه فعلت الطالبات طالباتو جینکو فی الصباح سهار وخت کې. نو فتجیبو هغه جواب ورکوي الطالبات طالبات قمنا پاسې دي فی الصباح الباکر سهار وختي وتوضأنا او هغوی اودس وکړو وصلینا الفجر فی البیت او په کور کې د سهار مونځ وکړو. بیا وایي وتلونا القرآن الکریم تلونا دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده دغه شانتې دا قمنا د جمع مؤنث غایب صیغه ده وصلینا او وتوضأنا وتلونا القرآن الكريم او هغوی د قرآن کریم تلاوت وکړو. ثم تناولنا الفطور بیا هغوی ناشته وکړه واخذنا الكتب او کتابونه یې راواخیستل وسلمنا على آبائهن و امهاتهن وسلمنا او هغوی سلام وکړو على آبائهن و امهاتهن خپل مور او پلار ته وجئنا الى المدرسة او هغوی ټولې مدرسې ته راغلي. نو دا خو زموږ سره د سبق حصه وه. ښکته تمرین راکړی په تمرین کې راکړي ترجم بالعربیه عربی کې ترجمه وکړئ. د اردو د پښتو جملې راکړي د دې نه تاسو عربي جوړه کړئ. ښځې کور کې جمع شوې النساء معنا ده ښځې اجتمعنا جمع شوې فی البیت کور کې او هغوی خپلو کې خبرې وکړې وتکلمنا او هغوی خبرې وکړې بینهن خپل منځ کې. جینکۍ سکول نه واپس راغلي او کور ته راورسېدې. رجعت البنات جینکۍ راواپس شوې من المدرسة مدرسې نه ووصلنا البیت او کور ته راورسېدې او هغوی ټولو پی اسکل وشربنا كلهن اللبن وشربنا او هغوی اسکل هغوی ټولو اسکل كلهن ټولو اللبن پی. بیا هغوی خپلو میاندو سره د کور کارونو کې مدد وکړو. ثم ساعدنا بیا هغوی ټولو مدد وکړو والدتهن خپلې میاندو سره فی امور المنزل د کور په کارونو کې. هغوی لږ وخت لوبې وکړې بیا یې خپل سبق یاد کو. لعبنا قلیلا لعبنا معنا ده هغې ټولو ښځو لوبې وکړې دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده یا ټولو طالباتو لوبې وکړې قلیلا لږ وخت. ثم حفظنا درسهن بیا هغوی خپل سبق یاد کو. بیا وایي د هغوی مور هغوی ټول راوغوښتل دعت والدتهن د هغوی مور راوغوښتلې كلهن ټولې طالباتې او هغوی ته یې نصیحت وکړو ونصحتهن هغوی ته یې نصیحت وکړو او جینکو نصیحت په غور واورېدو. البنات استمعن النصیحته هغه نصیحت په غور سره واورېدو او هغوی خپلې مور ته ووی چې موږ به ستاسو په نصیحت عمل کوو. وقلنا او هغې ټولو طالبات ووی ټولو بنات ووی لوالدتهن خپلې مور ته نعملو موږ به عمل کوو على نصیحتک ستا په نصیحت باندې. نو دا زمونږ سبق ختم شو تقریبا الدرس الحادي والخمسون. انشاءالله دا تمرین نور 2 سوالونه دي ابا په بل درس کې کوو. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الكلام.